عزیزانو په یو محلې کې یو قوم کې یو علاقه کې یو ضلع کې یو ملک کې څه ښه او بد ټیکول ته غواړې څه دغه ټیک شي نو دې دپاره مشوره ضروري دی. ته غواړې څه دغه برایي دغه څه کوم بد کار دی دغه د محلې نه وځي دغه د قوم نه وځي نو دې دپاره اهم ترین شیز دی دغه چې شی دی دغه مشوره دی. او مشوره کول نبی علیه الصلاة والسلام نه بهترین کس په دنیا کې اول چوک نشته. یو صحابي فرمایي سما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات مشورې اهتمام کوونکې اول کس ما نه لیدلی دی. څومره اهتمام نبی علیه الصلاة والسلام کړی دی دومره اهتمام اول کس ما نه دی لیدلی. دینه معلومیږي څه مشوره په اهم کارونو کې که دنیوي وي که اخروي وي که دیني وي دې دپاره مشوره اهم ترین شیز دی. گویا مشوره کول دغه بنیاد دی. څه بنیاد د ټیک شي بنیاد د صحیح شي نو ټول څه کوم اجتماعي څه کوم نظام دی هغه هم بیا ټیکېږي. بنیاد مشوره د نه وي نو اجتماعي څه کوم نظام دی دغه بیا ټیکېږي نه. سوچ هم بیا ونه کې چې دا به بیا ټیک شي. هر کس زه وایي چې زه مشر یم زه یم ما سره علم دی بس زه پوه یم بل چا نه مشوره اخیستل پکار نه دی نو دا یوه غلط فهمي ده. دې کې به موږ ځان نه مبتلا کوو. دا خو یو ضد شو چې یې به صرف زه بس بل کس به نه وي. نه ته نه یې هغه مشوره به کوي بل کس نه به هم چې شخلي مشوره به اخلي. نبی علیه الصلاة والسلام په هر کار کې ذاتی کار کې ولې نه وي نبی علیه الصلاة والسلام مشوره کوي. عایشه رضی الله تعالی عنها چې یو منافق ورباندې الزام ورباندې ولګولو تفصیلي واقعات تاسو به علماو د خلونه اوریدلی وي. الزام ورباندې ولګېدلو نو نبی علیه الصلاة والسلام د خپل خپلوان څه کوم مشران دي هغه یې راټول کړو. د عایشې څه کومه خبره شروع دی دغه په خلکو کې تاسو څه رای ده خپله ذاتي خبره وه ذاتي حتی کې چې د کور کې څه کومې وینځې دي هغو نه هم مشوره واخیستله ستاسو د عایشې متعلق څه وایي آیا دا پکدامه دی یا نه دی دومره اهتمام یې کړی دی. هغه شان احد په میدان کې احد څه کومه واقعه څه کله راغله احد تفصیلي واقعه تېره شوه نو نبی علیه الصلاة والسلام ټول صحابه کېنولو هم د ځوانان هم مشران مشوره اخلو چې جنګ کوم ځای کې پکار دی آیا مدینې کې نه جنګ کول پکار دی یا بار وتل پکار دی. نو مشران چې کوم صحابه دي هغه وویل چې یا رسول الله جنګ به مدینې کې نه وکړو ځکه چې دې کې موږ خپل حجرې هم شته کورونه هم شته نو موږ به پټ شو دغه کافران به راشي نو دا به منځ کې موږ راګیر کړو. نو ولا مشوره هم خو دغه څه کوم ځوانان څه کوم وو دوی جذبه ډیره زیاته وه یا رسول الله جنګ کوو بار به وځو څه پسینې باندې وجنګېږو دغه مشرکینو سره مخامخ سره وجنګېږو. نو یا رسول الله مدینې کې جنګ کول پکار نه دي بلکې بار جنګ کول پکار. نبی علیه الصلاة والسلام د ځوانانو خبره واخیستله هغه بار څه کوم احد څه کوم میدان دی هغه باندې انعقاد د جنګ وشو هغه مشوره نه شوه. دغه شان صلح حدیبیه کې تفصیلي واقعه دی تاسو به اورېدلي هم وي څه کله دغه صحابه کرام سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیه څه کوم مقام دی هغه څه باندې ودرېدو د کفارو اجازت نه مخ ته به نور نه راځئ. الله جل جلاله نبي علیه الصلاة والسلام ته حکم وکړو چې اوس ته په خپلو صحابهو باندې ویښته هم وړکه دغه شان احرام د هم وبسي. نبی علیه الصلاة والسلام خپلو صحابهو ته وفرمایلو الله جل جلاله لا طرفه حکم ده ستاسو ویښته هم وړکئ دغه شان احرام هم وبسئ. نو د کفارو مشرکینو لا طرفه څه کومې خبرې وي مغو صحابهو ته دومره زیات خفګان ورکړی و چې صحابه کرام په خپل ځای باندې انداسې ودرېدو
نبی علیه الصلاة والسلام امر وکړو صحاباو هېڅ هم ونه بیا یې امر وکړو حتی کې نبی علیه الصلاة والسلام خپل خیمې ته ننوتو ام سلمہ رضی الله تعالی عنه د بیبي دی ای بیبي څه کول پکار دي ټول مسلمانان دغه زما اواز نه واوري خبره مو نه واوري یا رسول الله زما مشوره دغه دی اول ته ویښته ورکړه احرام وباسه نو بیا به تاسو کله دغه مؤمنین دغه وګوري نو ټول مؤمنین به چې شي کي ویښته به هم وړي کي احرام به هم دا خو بهترینه مشوره تا راکړه نو اول دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې ویښته هم کټ کړل احرام یې هم وبستلو خلکو په مخ کې غنه بیا بیا ټول صحابه کرامو هغه څه شی وکړو احرام یې هم وبستلو او ویښته یې هم وکړو دغه مشوره نه شوه چا سره مشوره وکړه خپل بیبي سره یې مشوره وکړه نو زیزانو څوک څه هم ځان ته ډېر پویه ولې هم نه وایي نو خو بیا به هم بیا مشوره کوي اوس مشورې څه فواید دي مشورې ډېر زیات فواید دي څوک څه هم بهمي مشاورت کوي اول خو دغه دی چې دوی په خپل منځ کې مینه اتفاق او اتحاد راشي یاره په یو امر باندې یو کار کې مشوره کول غواړو نو ټول خپل منځ کې کینی دغه مینه او اتفاق اتحاد راشي بل دغه دی چې علمي څه کوم استعداد دی مغه میدان ته راشي یو کس یوه خبره وکړي بل کس بله خبره وکړي اظهار ما فی الضمیر دا پروت څه کوم پټ څه کومې خبرې دي کوم علم ده د دې انسان کې دغه میدان ته راشي نو مشورې کې داسې کسان شته دغه ډېرې بهترینې خبرې وکړي اعلیترینې خبرې وکړي چې دا زړه ورباندې خوشحال شي یاره تا خو ډېره بهترینه خبره وکړه داسې خبره ما سره اورېدلې نه ده نو علمي څه کوم استعداد دی کومه پوهه دی مغه چې شي مغه میدان ته راشي دویمه خبره دغه دی دویمه فایده د مشورې دغه دی چې په خپل منځ کې اعتماد راشي یو مسلمان په بل مسلمان باندې اعتماد راشي یو کس تا نه مشوره اخلي چې حضرت په دې خبره باندې تا نه مشوره اخلم ته څه وایې ورکړي نو که تا خبره ډېره وزنداره وي ډېره اهمترینه خبره وي هغه به واخلي هغه څه واخلي نو تا باندې اعتماد یې وکړو اعتماد یې وکړو نو دوه زړونه خپله کې جوړ شو یو قسم تعلق یو ربط جوړ شو نو اعتماد څه کله یو بل باندې راشي نو اتفاق او اتحاد راشي اتفاق او اتحاد راشي معاشره کې څومره هم برایي ده هم به ختمېږي بیا سره دغه څه اتفاق کې خو ډېر زیات زور دی اتفاق سره راشي نو معاشرې څه کوم هم دا برایې دي دا ټول بیا ختمېږي بیا دین انقلاب بیا چې شي بیا راځي نو مشورې ډېرې زیاتې فایدې دي بل دغه دی بله فایده دغه دی مشورې مشوره څوک څه هم کوي دغه څه کوم کار باندې څه مشوره وشوه نقصان رسي بالفرض که چیرې بیا هم نقصان ورسېدو بیا په یو باندې الزامات نشي لګولی بس اجتماعي کار او اجتماعي مشوره وشوه نو ټولو یو قسم مشوره شوې وه نو ټولو یوه مشوره وه نو چا باندې ورته بیا الزام لګوي نو الزام ورکې هم نه رسي دغه شان توان هم ته نه رسي هو مشوره کول پکار دي په دیني امورو کې دنیوي امورو کې وي مشوره کول پکار دي خو مشوره هم حقیقي مشوره وي رسمي مشوره نه وي چې یو مشر راشي یوه خبره ځان دپاره تیاره کړې وي دوه درې کسان به وي دو به ځان دپاره یوه خبره برابره کړې وي صرف ها نه خبره وي بس ها نه خبره به نه وي بلکې ازادانه سوچ هر یو کس ته ملېدل پکار دي هر یو کس خپل سوچ خپل یو رای پیش کی ازادانه رای تاسې رای په اختیار کې که یو مشر خلاف خبرې هم وکړي بیا به ورته هم څوک نه وایي دا به ورکې نه وي د یو مشر یا د یو بادشاه جرنیل خبره وشوه بس زه دا نه منم بیا بلکې ازادانه سوچ وي دغه مشوره بیا خوند کوي ازادانه سوچ وي که د مشر خلاف وي که د یو ملک خلاف وي که د یو بادشاه خلاف مشوره ولې نه وي نو اختیار به ته پوره اختیار به ورکوي پوره ته اختیار دی څه وایې ورکړي نو دغه مشوره بیا وي